الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أصدق خير الحديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله خالقنا العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سنادي فاكر دقاله سي الله جل جلاله وعلم نواله فإنسانانك دين أنبياء كرامة أمتنا ونسيبك لهذا النبي أخبر أمت ولي بعد هذا النبي لوري الله جل جلاله أمت بين كسم إنعامات كله دين زياد رحم فضل كرم يوم كله مگر هذا أمت هذا قوم هذا خلق جسد مد الله جل جلاله إحسانات ده هذا النبي لوري زخار رحمة فضل كرم ده غزة بغلط فإذا واصل أبيا بغلط كرم لو الله جل جلاله ده هو انتبه عذابا من الصلاة فأخبر قريب كبيرا وصل أخبر عذاب وكوالا يوم بغمبر عليه الصلاة والسلام محمد المصطفى سرور كائنات صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله دفع أمت بندين إنعامات كريم ببارك فرمائل ابتداء إنعام مدنور أنبياء كرام ومطور كتا عنه نجر في الواجه وصار أمت ملكون فإنعامك الله جل جلاله بغمبر عليه الصلاة والسلام تنزل كريم داستا أمت كوما ترى نزيك تلغالي وما ترى احتلغالي داستا أمت کا یو گناو کی ازما په خلاف باندې وکړ وکړ بیا په ورځ کې پنځه واره زموږ کار پر داستا امت ته د راځي مال استغفار او عفو وغواړي. الله جل جلاله فرمایي کوم انسان کلمه سره ملاقات کول غواړي لما سره لیدل کول غواړي چې هغه لما سره خبرې وکړي لما سره ملاقات وکړي وهذا الإنسان بالقرآن المجيد تلاوات دار كم بخشوع سركوي دار كم بحن سركوي به الإمام البيهقي إمام القرطبي نو دارك الإمام رحمه الله فرمائي والقرآن المجيد كإنسان فظاهر وتوقع السر في الكتاب كرزول
که انسان د هغو نقطو هغه لیکلي ته وګوري بیا یې صرف یو لیکل سوی خط دی. که انسان د قرآن مجید په معنا ځان خبر کړي، د قرآن مجید کې چې کوم علم الله تعالی یې شری دا د انسان لپاره یو پوهه ده، یو زده کړه ده د دنیا په ژوند کې. او که کوم انسان د زړه پر سترګو باندې ورته وګوري دغه انسان دا رقم دی چې الله تعالی سره ډایرکټ په لاره سره دی. دا رقم هغه علما کرام فرمایي وایي چې کوم انسان د الله جل جلاله سره ملاقات او خبرې کول غواړي هغه د لمونځ نفل دی وایي من لمونځ دا رقم وکړي چې الله جل جلاله سره بلای راس ولاړ له الله جل بلای راس ملاقات. علما کرام فرمایي الله جل جلاله فرمایي چې د نبي امت زه په ورځ کې 15 وارې اعلان د دې خبرې ته کوم چې راسه ما مېلمه 15 وارې زه مېلمستیا د انسان ته کومه. د انسان ډېر وخت نور دی کوم چې کله دلته باندې په مسجد پروت دی صرف دومره چې هغه انسان په د سهار لمونځ یې 15 منټې کې پیل کړي، که ماسپښین 15، که مازدیګر 10 منټه، ماښام 15، ماخستن 15 منټه، ټوټل یو ګنټه یو نیمه ګنټه په 4 ساعت. امام ایوب رحمه الله فرمایي چې عازم وکړئ ورته لمونځ څنګه کوې، ته د الله جل جلاله حضور ته څنګه ولاړ یې، ورځه لمونځدار کړه. زه څه چې په کوم ځای باندې لمانځه باندې ودرېږم دا رقم سوچ کې مې راتېر شي چې دا ځای دا باقاعده پل صراط دی، هغه صراط چې هغه تر ویشته نه رایلي تر تورې تېره دی، لاندې جهنم دی. انسان په قرآن جلاله شریف باندې وایي چې انسان سچې ورځ په قیامت په پل صراط باندې بعضې نیکانو علما کرام انبیا کرام اصحاب کرام دا رقم نور دا رقم د الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وارثین هغه به دا رقم ورباندې تېر شي لکه د بجلي اشاره چې وشي، لکه د سترګې پر کېدا چې انسان سترګه بنده کړي خلاص یې وایي دا رقم به ډایرکټ ور تېر شي. بعضې به لږ الله ته خپل ځان ورنږدې کړی او بیا سم په روان وي پر تېرېږي به، بعضې به بیا بلکل په زړه کې دا رقم یو کار کړی چې الله جل په تبه قبول ومنځل وایي هغه بیا په سینه باندې سخېږي او په کونه باندې سخېږي په دا پل صراط باندې به روان ویروي خوف وي. نو امام ایوب رحمه الله فرمایي وایي زه چې کوم زه باندې لمانځه باندې ولې دا ځای دا رقم وشمله لکه پل صراط چې ښي اړخ ته جنت وشمرم، کیڼ اړخ ته جهنم وشمرم، مخامخ د الله حضور وشمرم، بیت الله شریف را مخامخ کړم چې مخامخ الله جل جلاله ته ولاړ یا بلال سوچ وم چې بیت الله شریف به مخامخ راته جوړه او پر سر باندې ملک الموت هغه فرشته چې کوم د انسان روح شي دا ځان ته ودرو او دا نیت وکړم چې دا مې د ژوند آخري لمونځ دی، که مې دا لمونځ لږ سم وکړي کېدای شي د دې لمانځه بعد ماله به مرګ راشي چې دغه یو لمونځ ما کفالت وکړي زما لاره برابره کړي ورځ په قیامت باندې. لمونځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي حدیث مفهوم دا دی وایي چې کوم انسان لمونځ وکړي او په لمانځه کې سوچ نه عقل نه په لمانځه او په سجده او په رکوع او په دغو شیانو سر نه اخلاص دغه سړي لمونځ نه دی قبول چې دا انسان دا وایي چې ما رکوع څنګه وکړه، ما سجده څنګه وکړه، ما لمونځ څنګه وشو، ما څنګه وشو په اخلاص زما پلانۍ کلمه وکړي یې رسوله. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما عقل به چې په لمانځه کې توجه عقل توجه نه وي دغه انسان لمونځ نه دی صحیح. نو دا یو واحد ذریعه ده د الله جل جلاله په حضور کې چې انسان به ځان په خلاصي ورځ په قیامت چې حساب او کتاب شروع کېږي میزان تول او ترازو ولګېږي د الله جل جلاله په حضور کې له انسانه په اول سوال حساب کتاب د لمانځه کېږي. مونږ دا رقم مونځ لکه دا موږ تاسې کوو رکوع نه یې معلوم، سجده نه یې معلوم، اودس نه یې راته معلوم،
چې څنګه موږ کم اندام پاتې کم شی پاتې شو د مانځه درک نه معلوم چې په مانځه کم شی پاتې کم شی نه پاتې الله جل جلاله په حضور کې انسان ځان خلاصول غواړي هغه انسان دې د الله جل جلاله په مانځه باندې دوستي پیدا مونږ الله جل جلاله انسانانو لپاره په زړه کې د الله جل جلاله خوف ویره ورزیاتوي هغه خوف ویره نه چې انسان یې شي نوم اخلي د هغه ویره واخلي او بیا د هغه ځان ته هغه شي ځان ورسوي دا کوم خوف ویره ورزیاتوي چې هغه انسان مینه محبت کې چې کوم خوف ویره یو انسان چې لمونځ کوي ډېر په اطمینان سره ډېر په طریقو په آرام سره په تسلي سره په لمانځه باندې خوند کوي بیا چې دا انسان څخه لږ لمونځ خراب شي د دغه انسان څخه په زړه کې ویره پیدا شي چې دا لمونځ مې نه شو دغه ویره د انسان زړه ژوندی کوي په زړه کې نور پیدا کوي د ټوله جسد د ټوله بدن مین مرکز دا زړه دی په زړه باندې چې یو کار وشوي عقل د زړه تابع دی زړه به ورته محتاج کوي زړه به مرکز ګرځي عقل به ورته تابع کوي ورته محتاج کوي د انسان چې عقل په زړه کې باندې او زړه په مانځه کې باندې د هغه انسان مونږ بیا د الله په دربار قبول دي بیا الله جل جلاله په قرآن مجید کې څه فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر انسان چې کوم انسان په صحیح معنا سره لمونځ کوي دغه انسان زه هېڅکله نه سود کېږي نه درواغ لمونځ کېږي نه غیبت نه بدعت نه کفر نه شرک کېږي نه دا رقم الفاظ کېږي چې یو بل مسلمان زیږي نه دا رقم یو کار صادریږي چې په هغه کار باندې الله تعالی قبول کېږي هغه لمونځ د دغه انسان مخ ته وکیل ګرځي مخ ته روان دی د دغه انسان په خلک د دنیا په ژوند کې هم یو اندام که سترګې وي که خوله ده که پزه ده که غوږونه دي که بدن کې دا څه شي دي یو شی هم دا یو خواته دا رقم نه بیایي چې په هغه باندې الله جل جلاله نه رزق پېښېږي واحد ځله دی د دنیا په ژوند کې یو انسان هغه یو لمونځ مونږ چې کوم انسان دا وایي چې ما پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه لیدلی ما د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه نه لیدلی امام حسن امام حسین فاطمة الزهراء رضی الله تعالی عنها علی کرم الله وجهه کوم نور پنځه لوی صحابه کرام سلو صحابه کرام دا کوم نور پر مجید نزول دا ما یو شی نه لیدلی زبر دا رقم یو اوس مجدا حالات دي اوس یو دا رقم کار کیږي چې هغه کار له برکت هغه کار له وجه پیغمبر علیه الصلاة والسلام هلته له ما خوشحال په هغه جان کې چې هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر ما سره خلاص ما امت دا رقم کارو نو علماء کرام فرمایي وایي چې کوم انسان په دا رقم آرام په طریقه سره لمونځ وکړي چې هغه لمونځ په خپله خوند واخلي هغه لمونځ د دغه ځای څخه ډایرکټ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سترګو په ډول کې اخوان د دې ځای پیغمبر علیه الصلاة والسلام سترګې په یخلي نو ځکه علماء کرام فرمایي وایي چې لمونځ آرام د سکون لمونځ دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سترګو یخوالی څنګه راځي چې انسان دا رقم لمونځ وکړي چې هغه د الله جل جلاله پیغمبر چې هغه په خوشحالۍ په هغه منځ باندې په تللولو کې چې د انسان عملنامې درنې وي محترم دوستان لمونځونه دا رقم چې عقل و توجه خو ګډ سره په منځ کې نه یو رکن پر ټیم په ترتیب نه وي رکوع په ترتیب نه وي سجده په ترتیب نه وي ناس په ترتیب نه وي ولاړ په ترتیب نه وي ډېر انسانان دا رقم شته چې تقریبا چې نه مور پلار یې مسلمانان نیکه او انا یې مسلمانان دی په خپله په مسلمان خاندان کې پیدا شوي دی چې په کوم کلي کې اوسېږي په هغه کلي کې دوې درې مدرسې وي په هغه کلي کې دوه درې مسجدونه وي د ټولو شیانو باوجود د دغه انسان لمونځ پرې زده وي نه کلمه سمه زده وي یو انسان د ځان څخه دا خبره توجه په دې خبره غور فکر دی وکړي اشه ورځ زه لاړم بیت الله شریف ته
کعبه مکرمه مخامخ راته ولاړ او زه داسې مخامخ ته ولاړ یم زما لمونځونه زده د څه ورته وکړم خلک به لګیا خپل لمونځونه به کوي په لمانځه کې به الله ته ژاړي ما دومره وخت په اسلامي هغه نړۍ تېر کړی دی چې هغه ملک هم اسلامي دی هغه کور چې په کوم کور کې پیدا شوی کور لا اسلامي وي چې کوم مور پلار نیکه انا دا کوم کس پیدا شوی هغه لا په مسلمانانو په اسلام مشرف او چې په کوم ځای کې اوسېدله ماته د دین مرکزونه وو هغه په دې په معنا شفاف بیا علماء فرمایي و انسان دغه غور فکر وکړي مقاصد قلوب فرمایي دغه غور فکر د انسان وکړي چې زه په مسجد کې د الله په حضور کې ولاړ مسجد د الله کور دی ته ورسې هندوانو ته ته ورسې عیسایانو ته ورسې نور مذهبونو ته ورسې مړ به کې د خپل هغه چرچ مندر نور دا کوم عبادت خانه دغه خو دې چې نه راځي دوی هغه خواته منبر ته مخ نه حیا د سنجام مخ نه ورګرځي هغه ځای چې په کوم ځای کې الله تعالی الله جل جلاله سره بیراز جنگ کیږي شرک کفر کوي دیم د هغه ځای دار کوم خیال ساتي بقاعده دومره خیال ساتي چې دې مسلمان تعالی جل جلاله په قرآن پاک کې په پیغمبر علیه السلام په حدیث کې فرمایي ستاسو خدای کور د ادب پر انسان باندې ادب دال چې انسان راشي آرام قرار شي خلک ځای نشته ته یو تر بل تر وجو نه راوړي منځوسو تعزیه ده په دې هیڅ کار نه پر الله توکل کا هغه کار هغه رقم تعالی محفوظ پروت وي ته په دې منټ کې نه ته خو تر وجو ما دا د مسجد نه آداب دي د منځر نه آداب او چې کوم انسان د الله د کور ادب دی سره دا انسان سره د منځر هم ادب دی منځ هم دا رقم آداب لري چې صفا جامې وي صفا بدن وي او داس وي غسل باندې در باندې اوسه بیا به دا کوم خلیه جوړ کړی چې هغه مسلمانانو وي په دا کوم رنگ روغن کې په دا کوم صورت کې به بیا درې شي کاغه نه بیا هم په دا کوم صورت کې راځي او الله ته په ځلاسي بیا به الله تعالی وي ترام دوستان علماء کرام فرمایي وای چې کوم قوم په صحیح معنا باندې د الله په حضور کې په اخلاص په توجه سره لمونځ کوي ډېر په خشوع په توجه سره لمونځ کوي په دغه قوم باندې هېڅکله کاسالي نه راځي په دغه قوم باندې هېڅکله قهر غضب سترګې نظر نه راوړي هېڅکله عذاب ورباندې نه راځي دا قوم هېڅکله په خپل مابینځ کې فساد نه پکې راځي د دغه قوم په خپل په کورو کې بې برکتي نه راځي په خپل محله او په علاقه کې بې برکتي نه راځي د هغو انسانانو په ژوند په زندګي کې برکت وي اطمینان وي سکون وي تاسو سوچ واسه برکت په کور کې نشته په علاقه او په کلي کې نشته عذابونه په قسم قسم شکل باندې راځي زړه سکون په زړه کې نشته ولې مقدار کم ځان کوو چې کوم کار الله جل جلاله مشته فرمایي چې کدا یې وکړي دغه په خلاف باندې مشته او بیا امام صاحب رحمه الله فرمایي هغه وایي دا موږ دا مسلمان دا ټول دروغجن دا ټول الله ته دروغ وایي دا الله په حضور کې ولاړ وي وإياک نعبد وإياک نستعين الهي ته خالص تا عبادت کوم بل چا ته عبادت نه کوم قایب استا ته سجده کوم تا عبادت کوم استا کار کوم بل چا ته نظم ساده د لازم د بچا ته بنظر مگر هغه انسان د منځه وتلی نه دغه مسجد څخه وتلی نه بیرته هغه کارونه شروع کړي دي د خلاف دا دروغجن دي دا کوم او دروغجن سړی دا الله د پیغمبر علیه السلام او فرمایي وایي تاسو په امت کې نه راځي تاسو امت نه لري ترام دوستان د منځه ډېر تاسو مونږ ډېر په اطمینان سره کوي چې کوم انسان رکوع کوي دا رکوع دا رقم یو څه سوی نه دا رقم لا پرش د کړي نه علما کرام فرمایي وي دا منځ ګر څه ختم دي فاسد دا رکوع لا د کړي نه یو دم نه تکشت ولاړ دا رکوع په
مابینځ کې بل خواته ولاړې لمونځ یې غلط کړی لمونځ فاسد ختم چې کوم انسان سجده کوي د اولې سجدې نه راپورته کېږي هغه لاسونه هلته پر هغه سجده په ځمکه پراته وي یا رکوع یا ملا نه یې راسجده کړي راسي هغه څنګه راپورته شي بېرته چوک شي وایي دا لمونځ فاسد دی دا سره لمونځ سره انسان د الله په حضور کې عذاب نه دی سزا دا په دوه قسمه دی سزا یو دا کوم چې کفارو ته ورکول کېږي له دې وجې دوی په اسلام باندې مشرف نه وي مسلمان ته بیا په دې وجې ورکول کېږي په دې وجې باندې چې دوی په دین باندې خبره او په دې دین نه کوي بیا علما کرام فرمایي چې مسلمان سزا یې دوه قسمه دي یو خدا دی چې انسان مسلمان وي د مسلمان خاندان او مسلمان کورنۍ په علاقه کې پیدا وي هغه باندې د په دین ځان خبر کړي دا هم سزا یو بیا سزا دا ده چې انسان راسي د دین وصفو ته راسي مسجد ته راسي مانځه ته راسي روزې ته راسي حج ته راسي زکات ته راسي په عبادت باندې ملنډې وي هغه کار غلط کوي هغه کار کوي خو خلاف یې کوي وي دا علما کرام فرمایي چې انسان دا وایي چې خلاف زه فلانی نه منم یو فلانی بیا ورځي او محفل ته صرف سره د فلانی سره زه نه منم یو دا کوم چې انسان مخامخ چاته ودرېږي بیا دا کوم خبرې ورته کوي چې زه ستا نه منم وایي دا انسان په لمانځه چې ملنډې وایي هغه بیا بابانه سزا ده په مسلمان ولې هغه خدای په دین باندې ملنډې وایي سلام دوستان په رکوع کې بیا کړ په سجده کې بیا کړ ډېر په اطمینان په آداب په طریقه سره لمونځ کوي لمونځ دا د یوه چا لپاره ده دا ستاسو د خپل د ځان یو ذریعه ده ورځ په قیامت د الله په حضور کې د درېدلو لپاره ستا د الله په حضور کې ولاړې ستا په لاس کې یو شی وي ستا په عنامه په کاغذانو کې خبرې لیکلې وي چې الله جل تا د عفو الله ډېر مهربان او رحیم ذات دا یو خبره ستا جهنم هم د سزا لپاره تیار کړی دی قهار هم دی د کار په نظر کې الله تعالی فرمایي ان بطش ربک لشدید که زما په کړ زه ډېر مشفق یم ډېر مهربان او رحیم ذات یم که مې یو وار پکړ کولی بیا زما ډېر سخت پکړ بطش ربک لشدید الله جل جلاله ولا خبر فکر نصیب کې بل محترم دوستانو پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي تاسو خپل کورونه قبرستان مه جوړوئ ایدرې مه جوړوئ لا خپل کورو څخه ایدرې مه جوړوئ معنا یې دا ده چې تاسو کوشش کوئ سنت نفل تهجد مونځ اوابین مونځ اشراق مونځ ساش مونځ دا کوشش کوئ په کورو کې کوئ په کور کې کوئ ستا اولاد به تاوي ستا لوڼې ستا کوروالا او ستا نور هغه کوم په کور کې تاسو اوسېږي هغه به تاوي هغه به له تا سبق اخلي هغه ومنه محبت رغبت راسي ودین ته یو فرض مسجد کې طواف مسجد کې بهتر دی فرض په مسجد کې بهتر دی سنت دا رقم نور وتر واجب او ابین اشراق وساش تهجد مونځ الله جل جلاله ټول په دا عمل کوي فکر نصیب دي دعا ولله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه الذين اخلصوا وعرفوا العرباء الى يسمع على الاسلام والسنه طول بنخت الرحم كلام تمام على الاسلام والمسلمين من الفضل فاخبر بالدنيا سل دنیا او خسیری د ټول قبرونو ورمنول کې د ټول قبرونو د جنت د راوچوب او چر وګزي یا الهي سمع على الاسلام والسلمان ټول باندې خدای رحمت نظر وکړي ټول باندې رحمتونه وره خیر برکتونه پیدا کړي په کورو کې په ژوند په زندګي کې الهي تعالی دونه سپنیک صالح اولادونو نصیب کې چې اولادونو سره فرمانه په خدای سره لمو دې ته صراط مستقیمه توشه په خدای څو بیمارانو په کورو کې په حاضر مجلس کې فاصله تعلق کې ټول شفای کامله عاجله د امام مسلمانات په برخه کې په خدای ناس مجلس کې کم چا په ځای کې کم شرع حاجتونه په خدای الله خدای وکړي أخبر درب لك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا مولانا محمد وأزواجه وذرياته صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمته